د الله غضب لم چیلنج ورکوم، معاشرې لم چیلنج ورکوم، اسلامي اقدار او معاشرت تباه کوم او ښکارې تباه کوم. او ستا نور وس نه کېږي نو زړه کې بغض دا دی چې د وادي درته ویلي سبا ورشي مړه نه روریجو ته خپه ماته کې خدای قرآن ته وګوره دا خېټه د سر د پاسه نه ده، دا خېټه ښکته ده. دا زړه کې بغض دی، دا زړه کې بغض نه دی. ګوره دا ونه وی چې بس د شپې مې اوس زړه کې بغض وکړو، سهار ورغلم او وریجې مې په مړه خېټه وخوړلې، هلکه ډېره ښه ډوډۍ کړې وه. دا زړه کې بغض نه دی، زړه کې بغض دا دی چې بل مسلمان دی په وس کې دی هغه ته هم وی چې مه ورځه او په خپله هم مه ورځه. چې ته ورغلې او د هغه په کټ کې کېناستې او د هغه په کرسۍ کې کېناستې او هغه له دې غېږ ورکړه چې مبارک شه او هار دې ورته واچو، بیګا چې دا داسې کړي په دې تا دله شاباسۍ ورکو، قسم دی شاباسۍ دې ورکو، شاباسۍ دې ورکو. هغه دې نور هم ډاډه کړو چې دا بیګا ما څه کړي، شکر دی په دې معاشره کې هېڅ ریاکشن نشته، هغسې مې کټونه او کرسۍ ډکې دي او بس دا خلک د خېټې خلک دی او کوي دا ګناهونه او دا معاشره به څه کېږي، دا تباه کېږي. دقسې هره ګناه که رشته دار دی که ګاونډي دی او سره د ډېر نصیحت او پویولو نه موږ چېرته د خدای د رضا دپاره چا سره بغض ونه کړو چې بغض کوو نو د خپلو خواهشاتو دپاره یې کوو. نو د الله دپاره په دې په خپله عمل وکړو او د معاشرې د اصلاح دپاره دې معاشرې ته دا پیغام ورسو. د ټولو نه زیاته معاشره کم ټکي تباه کړه، که تاسو ما سره اتفاق کوئ او که نه کوئ دا تاسو ته حق حاصل دی، صحیح شوله که نه؟ خو د ټولو نه زیاته معاشره دی یو ټکي تباه کړله چې زما ورسره سویمه ده، خپل کار دی چې څه کوي هغه به کوي او زما قبر بیل دی او د قبر بیل دی. د ټولو نه زیاته معاشره دی یو ټکي تباه او برباد کړه، صحیح شوله که نه؟ چې کله زما حق خوري که نه زما حق، نو ضرور پسې ټوپک کړلم زه سر ورانوم. که زما دا بی زویم دی که نه ما ته ډېر هم ګران دی او په دې وړوکوالي کې مې یو ځای خپوړ هم کړي دي که نه، او چې غټ شو زما د مور پیدا دی، که زما مور چغې م وایي که زما پلار چغې م وایي که نه، نو زه دا بی په زوی پسې ټوپک کړلم چې 1 انچ ځای د ډیرانې زما نه قبضه کړی، یا 1 انچ پوله زما د پټیوالي. مړه خلکو سکرونه مړه کړه کمړې نه کړه، مړه پلار خلکو مړ کړه، پلار خلکو مړ کړه، مور خلکو مړه کړه، چې خور حق غوښتې خور یې مړه کړله، رونه یې مړه کړه، دا بی بچي وله یتیمان کړی، بچي په چغو چغو ورله وجړول. دا کله چې کله زما په حق څوک ډاکه غورځوي هلته قسم دی زه دا نه وایم چې قبر یې خپل دی او زما حق وړي او چېرته به یې ویسي او الله به ترې تپوس کوي او هغه ځای به هغه هلته بیا د دې قیمت ورکول ډېر درانه دي، ډېر درانه دي قیمت ورکول هلته. صحیح شوله؟ ما هلته دا ونه ویل چې بس پرېږده مړه زه د سره زما څه کار دی، چېرته به یې ویسي. ښه چې کله ګناه کوي په دې معاشره کې که نه، که تره دی او که د تره زوی دی او که ماما دی او که ګاونډي دی، چې کله په دې معاشره کې ګناه کوي ګناه که نه، نو هلکه زما ورسره سویمه ده، خپل قبر دی مړه خپل کار دی، خیرات یې خپل دی، قبر یې خپل دی، الله به ترې تپوس کوي، زما ورسره سویمه ده. بس دې سره معاشره تباه شو چې په دین ډاکه او حمله شروع شوله که نه او کل عام ګناه شروع شوله، یو خو پټه ګناه ده، خو پټه ده، ښکاره ګناه شروع شوله او دلته ته دې مسلمان له د وس مطابق دعوت نه ورکړي، د وس مطابق، نو دې سره معاشره تباه کېږي، دې سره معاشره تباه کېږي. او چې ستا په لاس وس نه کېدو په خوله دې ورته ویل یا دې دام وس نه کېدو زړه کې بغض، نو زړه کې بغض خو دې ته نه وایي که نه چې هغه د شپې ډمې ویجړاګان ګډ کړه کل عام او داسې پیټۍ لګولي چې 5 کلي ته اواز رسي، علاقې له چیلنج ورکړه چې د خدای نافرماني کومه، په ډاګ یې کومه، لعنت وریږي، ښځې ګډومه، را روان کل تباه کومه، ویډیوګانې تې کېږي، اجړاګانو جینکو له غاړې ورکول شي، العیاذ بالله بېدبي د ډېره مافي څه پکې نه کېږي. شرابونه کل عام سکم، د الله غضب لم چیلنج ورکوم، معاشرې لم چیلنج ورکوم، اسلامي اقدار او معاشرت تباه کوم او ښکارې تباه کوم. او ستا نور وس نه کېږي نو زړه کې بغض دا دی چې د وادي درته ویلي سبا ورشي مړه نه روریجو ته خپه ماته کې خدای قرآن ته وګوره دا خېټه د سر د پاسه نه ده، دا خېټه ښکته ده. دا زړه کې بغض دی، دا زړه کې بغض نه دی. ګوره دا ونه وی چې بس د شپې مې اوس زړه کې بغض وکړو، سهار ورغلم او وریجې مې په مړه خېټه وخوړلې، هلکه ډېره ښه ډوډۍ کړې وه. دا زړه کې بغض نه دی، زړه کې بغض دا دی چې بل مسلمان دی په وس کې دی هغه ته هم وی چې مه ورځه او په خپله هم مه ورځه. چې ته ورغلې او د هغه په کټ کې کېناستې او د هغه په کرسۍ کې کېناستې او هغه له دې غېږ ورکړه چې مبارک شه او هار دې ورته واچو، بیګا چې دا داسې کړي په دې تا دله شاباسۍ ورکو، قسم دی شاباسۍ دې ورکو، شاباسۍ دې ورکو. هغه دې نور هم ډاډه کړو چې دا بیګا ما څه کړي، شکر دی په دې معاشره کې هېڅ ریاکشن نشته، هغسې مې کټونه او کرسۍ ډکې دي او بس دا خلک د خېټې خلک دی او کوي دا ګناهونه او دا معاشره به څه کېږي، دا تباه کېږي. دقسې هره ګناه که رشته دار دی که ګاونډي دی او سره د ډېر نصیحت او پویولو نه موږ چېرته د خدای د رضا دپاره چا سره بغض ونه کړو چې بغض کوو نو د خپلو خواهشاتو دپاره یې کوو. نو د الله دپاره په دې په خپله عمل وکړو او د معاشرې د اصلاح دپاره دې معاشرې ته دا پیغام ورسو. پرون ما ته چا یو کلیپ راولېږه، پښتنو د الله خاطر وکئ تباه کېږئ. زه خو په حیثیت رور، په حیثیت یو مسلمان، یو طالب علم دې معاشرې ته سوال کومه، دې پښتو معاشرې ته منت کومه، دې کې چې کوم سپین ګیري دي دې ته سوال کومه چې کوم تعلیم یافته خلک یې،
کم نوجوانان یې زه تاسو ته منت کوم د الله د رضا دپاره درته سوال کوم چې تباه کیږئ. دا معاشره تباهۍ ته روانه ده. د ښځو د ازادي نه ده او دا فحاشي او د عوریاني په دې په وجه په دې معاشره د الله لعنت داسې ورېږي که نه قسم په خدای د هر څیز نه برکت الوزي. تباهي راځي، تباهي په معاشره کې راځي، بدامني په معاشره کې راځي، چین او سکون نه دی. دا به د ورځې د دې معاشرې نه به وځي. موږ به چغې وخو چې دا موږ سره څه کېږي او دا حکومتونه موږ سره څه کوي. اعمالکم عمالکم، څنګه چې تاسو یې او څنګه چې ستاسو عملونه دي داسې به په تاسو باندې حکمرانان د پاسه مسلط کېږي. چغې به وښئ، دعاګانې به هم نه قبلېږي. ولې چې په کومه معاشره 40 غنټې د په شکال له تیز باران په شان د الله لعنت ورېږي. دا به په ټولو ورېږي، دا به په ټولو باندې ورېږي او دا تباهي او عذاب به په ټولو باندې راځي. که څوک دعوت نه ورکوي د وس مطابق، څوک دعوت نه ورکوي دی به هم د الله د عذاب شکار کېږي. که څوک دعوت ورکوي او په دغه معاشره کې پاتې دی او د ده په وس کې نه ده، عذاب راغی دی به هم د الله د عذاب شکار کېږي. خو حدیثو کې راځي چې د قیامت په ورځ به پاسېدل جدا جدا وي. چې کم نیکان خلک د دغه عذاب شکار شوي دي دوی به د قیامت په ورځ په ښه حالت کې پاسي، او چې کم بدان خلک شکار شوي دي دوی به په بد حالت کې پاسي. نو زمونږ دا حق جوړېږي چې موږ نصیحت وکړو. په یو ځای کې زنانه راوتي دي، چېرته پارک دی که څه ځای دی د سیل ځای دی، د هلکانو منځ کې زنانه ګرځي او شاته پسې هلکان چغې او شپېلي وایي او باقاعده اوازونه پسې کوي او ویډیوګانې هم ترې کوي. نو ټیک تر چې د دې هلکانو هم ګناه ده، ټیک ته چې دا لونډان دا هم روزي د دې خبرو دپاره، خو زیاته ګناه د دې ښځو ده، د دې ښځو ده چې دا کمې د کوره راوتي. او زیاته ګناه د هغه سړو ده چې کومو پې مهار ورچولی چې زه اوځه او ګرځه په دې معاشره کې، چې چېرته ګرځي او چې چېرته دې خوښ او چې څه کېږي. یو حیاناکه ښځه به په دغه ځي کې قدم کې نه دي. یو حیاناک پښتون مسلمان به خپلې تورسرې له دې اجازت ورنه کړي چې ته کل عام داسې پارکونو ته لاړه شه چې هلته لونډان دي، هلته موبایلې دي، هلته چغې او شپېلي دي، هلته د زنانه داسې لباس دی چې دا په زوره باندې د خلکو نظر کینچ کوي. قسم دی ماته یو ډریور خبره کوله، ویل استادجي که دې جینکو او دې زنانو چېرته دا کمیس او پرتوګ نه وی اچولی بې ادبي دي ماپي او لغړې په دې معاشره کې ګرځېدی، موږ له به ترې لږه حیا راتلی او دا نظر به هم ترې تاوښلی. خو داسې لباس یې اچولی وی که نه چې د کور په کوڅه نه یې ننوتي نو سترګې هم ترې نه اوړي. نو دا خبره ټیک ده، ګورئ دا خبره حقیقت دی. مائلات ممیلات، دا خو 1400 کاله مخکې نبي علیه السلام حدیث مبارک کې فرمایلي چې دوی ځان بل ته مایله کوي، دا لباس دوی د دې دپاره اچوي او بل ځان ته رامایله کوي. او حدیثو کې راځي د مخې او د وروسته نه شیطان ښایسته کوي. د مخې نه که ورته ګورم شیطان یې ښایسته کوي، که د وروسته نه ګورم شیطان یې څه کوي؟ ښایسته کوي. نو د الله دپاره په دې معاشره باندې رحم وکړئ. ای مسلمانانو، ای پښتنو خپلو تورسرو باندې نظر وکړئ. ای لونډانو هلکانو، دا داسې ویډیوګانې جوړول، دا بیا موبایلو له ورکول او دې سره چې دا معاشره کومه تباه کېږي او ګنده کېږي او کومه تباهي راځي، نو د الله دپاره دا نصیحت زمونږ ومنئ د خدای د رضا دپاره. دې کې به ستاسو هم پیدی، د راروان کول به هم پیدی. او چې کله رانه ساه وځي که نه او په قبر کې هم سر ولګي په لاحت کې، نو هلته به موږ ته پته ولګي چې دا ښه او که دا بدو. نو الہ العالمین دې په دې د عمل توفیق راکړي او د معاشرې د اصلاح دپاره د معاشرې نوجوان ته ورسوئ. د خانه کعبې تصویر یا ویډیو به یې ورکړي وي، د الله جل شانه نوم به یې ورکړی وي او وی لعنت دي په هغه چا چې دې له لایک ورنه کړه او چا چې په کمنټ کې د الله نوم ونه لیکه او چا چې دا ویډیو شیر نه کړله نو په هغه چا دې لعنت وي. دا به کوم کافر چې دې له لایک ورنه کړي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. مسلمانه د الله عذابونه به نه راځي مړه. قسم دې د خپلو اکاونټونو د مخکې کولو دپاره د یو څو لایک او د یو څو کمنټ او د یو څو فالور دپاره ته لګیایي. د الله په نوم دې نخرې شروع کړې، د بیت الله شریف په تصویرانو دې نخرې شروع کړې، د الله د نبي په نوم دې نخرې شروع کړې. و ظالمه، دا ته څه کې او څه نه کې، دا تا څه راغېستي دي؟ تا د الله او د رسول او د خانه کعبې مینه ټوله راوړه، فیسبوک ته دې راوړه او ټیک ټاک ته دې راوړه، یو لایک او یو کمنټ او یو شیر ته دې راوړه د الله او د رسول مینه. ته خو نعوذ بالله دې له د قرآن او د حدیث درجه ورکړې چې څوک یې کوي ثواب دی او چې نه کوي هغه ګناهګار شو. دا ځکه وایم چې تا ټوله مینه دلته راوړه چې ته خو به خلک کافر کې، ته خو په خلکو لعنت وې. حدیث مبارک کې راځي چې په مؤمن دې لعنت وي او داسې شو لکه چې هغه دې قتل کو. لعنت تاسو ته وړه خبره ښکاري، لعنت څومره خطرناکه خبره ده. نو د خپلو اکاونټونو د مخکې کولو دپاره مسلمانانو نن د الله په نوم نخره راغستې ده. مسلمانانو نن چې کوم دی د بیت الله شریف په تصویرانو په ویډیوګانو نخره راغستې ده. د نبي علیه السلام مبارک نوم به ذکر کړی، د هغه روزه مبارکه به یې ورکړې او وایي هغه به غټ ظالمي چې په کمنټ کې چا درود ونه لیکو او وایي هغه به کوم کافر چې دی له شیر ورنه کو، دی له لایک ورنه کو. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا څومره ظلم دی، تاسو دې ته سوچ وکړئ. د الله او د رسول تابعداري خو نه کومه، جامه مې ټوله د انګریز ده، روانه ولاړه ناسته، چال چلند، د خبرو انداز، سټایلونه د ویښتو د کپړو دا مې ټول د انګریزانو دي، دا مې د یهودو د نسوارو دي. د مور او پلار خبره نه منم، خټاپ نافرمانه یم، د مشر او د سپین ږیري عزت نه کوم، جومات ته فرض مونځ له نه ځمه، په ګناهونو کې مبتلا یم، په سود کې، په رشوت کې، په دروغو کې، په غیبت کې، په بدکارۍ کې، د سترګو په زنا کې، په دې ټولو ګناهونو کې مبتلا یم. او چې شعر چا د الله نوم لور نه کو نو بس په دې لعنت خو په تا ورېږي و د خدای بنده.
ته سراسر لګي د الله او د رسول حکمونه د خپل لاندې کې د هغې د پاسه خپېږ دي او لایک او کمنټ او شیر لدی دا ستا نور هیڅ مقصد نشته قسم دی ستا دا مقصد دی چې زما د اکاونټ مخکې شي ستا دا مقصد دی نور ستا د نبی اسلام په سنتو څه پروا نشته وي دا د نبی اسلام قبر دی وي کم کافر وي چې دا شیر نه کو د نبی اسلام قبر دی شیر کو نو څه چلو شو ته د نبی اسلام تابعداري ولې نه کې دغه په سنتو باندې عمل ولې نه کې و زما د امت نوجوانانو و زما د امت خويندو و مسلمانانو دا کارونه کافر نه کوي دا مسلمان کوي خلکو ته قسمونه مو ورچوي به چې دا کم کسان شیر کوي دوی ته وایم مسلمانان به و یریږي جوړ په ما برشته لعنت راځي او زه برشته جوړ غر کېږم زه برشته جوړ کافر کېږم دا مې شیر کوي په دې نه غر کېږي نه په کافران کېږي چې تا شیر کو تاسو له 7000 کسان نور دي اگر په امتحان کې واچول هغه مخ کې شیر کوي هغه مخ کې شیر کوي خره دینه خطرناک خبره ده وکم ویډیو به رجینۍ لګولي ویډیو به غلطه لګولي ویډیو به خراب لګولي وي او هغه به خلک ګوري یکدم په کې د الله نوم راخاره کوي ویډیو مکټ کوا وي وسه پورې و د خدای بنده قسم دی د الله په نوم پسې خان دی د الله عذاب له دعوت ورکي فحش او مردار او خراب ویډیو به لګولي یکدم به د خانه کعبه تصویر را مخې ته کې د الله نوم ته را برامخې ته کې د دې خلکو مخنیوي وکي د ظالمانو د اکاونټونو راپورټ کوي دوی ته کمنټ وکوي دا مکوا دا پوي کوي د خلکو ته الله درته هدایت کوي د الله عذاب ته دعوت ورکوي او د نورو خلکو ته هم چې دا مشر کوي م لایک ورکوي م په کمنټ کوي صحیح شول چې څومره موس کې دی چې د مخنیوي وکي او دا پیغام دی نوجوانانو د زنانو تر دې دور ورسوي چې د خدای خاطر وکي د الله عذابونو له دعوت مور کوي اسم د اسمان او د زمکه ارادي خینه دي ولې ځان په الله باندې تبا کوي وصلی الله علی النبی